الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والركن جاء الحج لله تعالى. وبه قال حدثني ابو صالح احمد بن محمد بن صالح قال حدثنا سوادنا بن قال وحدثني احمد بن يحيى قال اخبرنا جواد قال اخبرني سواد بن شاكر عن سالم بن عبد الله عن ابي قال سمعت قال رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ينهى من تحب بأدائه قال امره والله ما على سبيان وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اداء ولا ولا اخرا دیکھیں دی روایتو کې دی حدیث دی نو د الله نه ما سوا په بل چا باندې د قسم خوړلو منع شوی دا غي وجه دا ځکه چې قسم دا تقاضا تعظیم د محلوبه چې چا باندې قسم کوي دا غي تعظیم ته اشاره او حقیقتا عظمت د الله تبارک وتعالى ثابت د الله تبارک وتعالى عظمت ثابت دی د الله سره په عظمت کې څوک شریک دانشته نو کته چې د حدیث مخکې تاسو ویلو چې پیغمبر علیه السلام افلح وابيه ان صدقا نو الته پیغمبر علیه السلام غیر الله باندې قسم کړی نو موږ ویو دا کلمه بنا بر عادت عربو په ژبه باندې ویلي مقصود دینا حقیقتا یمین دا کنه مراد او الله تبارک وتعالى لپاره دا اختیار شته چې په مخلوقاتو کې په یو چا باندې قسم وکړي هغه باندې د الله تعالی اختیار شته کله تبارک وتعالى په اسونو باندې قسم کړلې الله په وخت ماضیګر قسم کړلې په تور او په نجم باندې الله په قسم دا کړلې دا د شرافت د هغه سيزونو ته اشاره وی د هغه سيزونو فضیلت ته اشاره وی لکه وتینی و زيتون فضیلت ته اشاره او بل دې روایت کې معنا راغلي چې د الله پاک د صفاتونو د الله د اسمات سما سوا په بل سبانه قسم چې دینو دا هم جائز نه نور فزونو باندې قسم دا خورینه قسم ټکرې سر د الله تبارک وتعالى په ذات باندې دا نو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام دا خبره نقل کړه ویما بیا قسم نه دی خو نبی رسول الله دا خبره اورېدل ده ذاکرن ولا آخرن نمی دا چې بل چانه حکایت کړي نو بل چانه خبره نقل کما نو بل چانه می حکایت هم نقل کړي نه دی نو معنا دې کې اختیار ته اشاره ده چې ما دومره په دې کې چې جن بیا اختیار دا کوله چې نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې نو ورستا بیا معنا په خپل په دې باندې ختم کړل او نمی د بل چانه د دې متعلق حکایت کړي نو حکایت هم د بل چانه کړي نه دي نو د دې اهتمام ته اشاره ده چې موږ د دې دومره اهتمام وایو وبه قال حدثني عبد الله بن مالك بن قال حدثني الذي قال حدثني وقال الحال وحدثنا اسلام بن ابراهيم وعبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن عمرو الزهري بهذا الاسلام قال يحدثنا بيان الذي حدث وبين ما حدث بها وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ولا تكلمت بها ولا يكون ذاكرا ولا آخرا وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وعمرنا في الحكم وغير محمد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بيده في روايته صلى وبه قال حدثنا غير بن سعيد قال حدثنا ابن قال حدثنا محمد بن روح ولد قال اخبرنا ابن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وزك الله قال فيما قوم يحدث بيده يحدث بيده فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الله ينهى عن تحلف بيده ومن كان حالما يقتدي فحالما فليحدث بالله او يسوء وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن مسلم محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن القطان وعبيد الله قال وحدثني بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابي محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو سلمة عن الوليد عن الوليد في كثير قال وحدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ليث قال اخبرنا اصحاب وابن قال وحدثنا اسحاق بن راجع وقال عبد الله بن خالد بن قال اخبرنا ابو سلمة كلنا هؤلاء يا سابقا في يوم الجمعه قال
من زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم وبما حدثنا يحيى بن أيوب وغيره وابن حجر قال يحيى قال أخبرنا وقال آخرون وحدثنا إسماعيل وغيره عن عبد الله بن دينار أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليكم فلا يحل إلا بالله وكان قريش تعرفون إلى آية قال لا تحرموا يا رسول قال حدثني أبو طالب قال أخبرنا إخوة بن المسعى قال وحدثني أخبرتم يحيى قال أخبرنا إخوة قال أخبرني قال بن الشافعي قال أخبرني قال معصية قال بن رحمه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال بحمده لله فليقل لا إله إلا الله ومن قال یا یو سړی قسم وکړي کما دا کار وکړو د کافر د نصرانی شم د اسلام نه بریم د يهودي ما د پیغمبر علیه السلام نه بریم نو د دې یمین منافقتی نه بلکې الله نه مغفرت او بخنه واړي لا اله الا الله دی وي نو د دې نه ماسو بل کفاره په دې باندې دانش دا د امام مالک رحمه الله مسلک د جمهور علما احناف دا وی دی باندې کفاره دا واجب او که یو سړی وي کما دا کار وکړي د مقتدی نه کما دا کار کړل د بری د پیغمبر علیه السلام نه امام نو په دې کې په دې باندې کفاره نشته ده استغفر الله و لا اله الا الله و د دې نه ما سوا کده کوېلې بوتانو باندې قسم وکړ نو په دې باندې کفاره دا لازم ده او نو کړه بل څه وی چې ریشه نو جواری وو نو فلې تصدق نو دا څه لپاره ځکه دی او پتا کار دی ولت کار وکړو د معصیت اراده وکړه نو دې وجنا څومره اندازه وکړي څوګي چې څومره اندازه ایمار ورشه جواری وو یو له وفي جواری وو دا یو له وفي خیرات وکړي محققین علما وایي چې ظاهر دې مفاره تفصیل نشته چې یو له وفي یا لس روپۍ بلکې یو مقدار یو اندازه چې دې څومره اسانه وي د دې په وخت کې دومره چې دې نو د خیرات کې دې لپاره د خیرات کې چې دا یو غلط کار یو شرع خلاف کار چې دې نو هغه ته لار هواره کړه نو دی وجه ته صدقه دی وکي دی باندې نو سمشت او قال رسول عليه السلام يخبر جميع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركوا في حرم النبي الاسلام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد العزيز بن جابر حدثنا نافع قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا بالصواب توافي بوتانو باندې قسمونه مخوري توافي بوتانو څه ویل کیږي کله بوتان دا سبب څه بیان تر رشید کلو جوړي ځکه د کفر سبب دا جوړي او مدارنګه طاغوت شیطان ته ویل کیږي نو معنا دا ځکه چې باعث په دی باندې نو دا شیطان مدارنګه په اباو باندې قسم ځکه قسم ته کوي دا بسر علاوه باندې او قالوا بنا الذين فأمرنا خير من آيات الذي وغيرهم وغير عليه وقال حدثنا رسول الشافعي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي ولفظ ذلك قال حدثنا حماد بن زيد وقال أجرنا خبير بن النبي وسلام عليه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الخمسين والنحي وقال ما إلى أحدكم وما عندي ما أحدكم عليه قال فلسنا ما شاء الله نو د دې روایتونو دا معلومیږي چې سړی قسم په یو شی باندې وکړي او یا په ترک باندې وکړي ولیکن دا حنس د دې لپاره بهتر وي د دینه چې کوم شی باندې قسم خوړلې دی یا په ترک باندې قسم خوړلې نو دې سړي لپاره ځان حنس کول مستحب دی نو دې باندې کفاره لازم ده کفاره دا وو او البته په دې مسله کې خلاف دی چې آیا کفاره قبل الحنس په دې باندې اجماع ده چې دې باندې نشته چې حنس شوی نه وي او کفاره دا ورکړي او همدارنګه په دې باندې اجماع ده چې کفاره ورکړي دا د حنس نه وروسته به دا ورکړي او بیا د دې کفاره د دې نه چې دانو په دې کې اختلاف دی چې قبل الحنس بعد الیمین چې کفاره ورکړي امام شافعی رحمه الله امام اوزاعی رحمه الله یو جماعت د تابعینو نو جمهور علما هغه دا وایي چې بعد الحنس نو چې کله حانث شي نو دا کفاره دا ورکول شي بعد الحنس کفاره دا ورکړي به په دې کې خلاف دی
امام ابو حنیفه رحم الله اشعب مالکی هغه دا وایي چې کفاره د حنس نمخ کې دا جائز نه ده په هیڅ حال کې دا جائز نه ده او جمهور علما دلته د ظاهر احادیث همدارنګه دا قیاس کوي په چا باندې په زکات باندې زکات قبل حولان حول دا جائز دی بلکې رسو کولونو ورکول شي همدارنګه که حنس شوی دی کفاره دا ورکول شي نو احناف دا وایي چې حنس شوی دی کفاره دا نشي ورکول نو بعد الیمین قبل الحنس جمهور علماوی کفاره ورکول شي احناف وایي دا کفاره دا ورکول نشي دا جائز نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ طلب وکړو چې موږ په خوانو باندې نو دا طلب نبی علیه الصلاۃ والسلام نو فامر لنا نبی علیہ السلام امر وکړ بصلات زود په درې خوان باندې دا خوان څنګه غر زری دا زری دا هغه خوانو ته ویل کېږي چې د دې د زروا دا سنام دا خط دا سپین غر سپینواله ته ویل کېږي نو مراد د نبی علیہ السلام درې خوان د سپینو قبونو والا موږ ته ویل چې دغه خوان نو دې چې موږ د پیغمبر علیه السلام دارا دا درې خوان دارا بل روایت کې بقاع راځي بقاع په معنا د سپین سره اصل کې بقاع برق ته ویل کېږي دلته په معنا د سپین سره دی او بقاع اصل کې دې ویل کېږي هغه کې سپینواله وي نو هغه کې تورواله دا وي او نبی رسول الله والسلام دا چې وخانو امر مونږ ته وکړ چې دا قبونه سپین سپین وو وې دا تاسو وا دلته درې راغله بل روایت کې روس راځي هغه کې نبی رسول الله ته امر کو پینځه وخانو باندې دې کې سمونافات نشته دی ځکه پیغمبر اسلام دریو خانه ویلي نو دریو کې عدد اقل نه کې عدد اکثر نه کوي چې پینځه دا باندې نه پیغمبر اسلام درې ویلي نو دا نه چې نبی صلی الله علیه وسلم په پینځه باندې امر کړی په دریو باندې کړی خو درې نبی اسلام ویلي چې سره عدد اکثر دا نه کېږي فلما صلى الله قال ربنا لله لا يبارك الله ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحيل على لا يحل له ثم حملنا بعضهم فأكبرهم فقال لا أنا أمرتكم ولكن الله حملت به والله إن شاء الله لا أحب ولا يزيد وظهر خير من أهل كفر صالحه وزيد الذي هو خير به قال حدثنا عبد الله بن مبارك الأشعري ومحمد بن مالك الأنصاري وتقال قال حدثنا أبو سعد عن وليد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أخبرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فله أن لا يجدهما ما في جيش آخر وهي رجل سلوكا وقل يا نبي الله إنا دې جيش العسرام ویل کېږي هغه ته بوک ویل کېږي ځکه دا مدر ګران د مسلم مدل لري نو ځکه دا تختې هغه جهاد دا هم ویل کېږي د بوک مو ویل کېږي نو پیغمبر علیه السلام ته مونږ ویل فقال الله لا أحمل ما شيء وتصور وغسل ولا أسأل فرجاء قليلا لما عندنا فهجت من الله صلى الله عليه وسلم من مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الذين اسمي علينا فرجعت إلى قال فأخبرتم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت إلى سمايا إلا في النبي درم تلك ما تفسير ساعات من اللقوة إذن يدعي الذي لا يقول الله أن عبد الله بن قيس فجدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فخلنا قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القرينين القرينين دو وخان چې مخروم احدهما بصاحبه کارا معادت وخان به یو بل په وتړي په بل وخان روان کړو یو بل قرینین چې یو بل پر پیو ته شي وهذا القرينين تتبعوا الذين من إليه مثال فطلبهم فانطلقوا بهم إلى قابل وقل إن أخطرت بهم إلى قابل فقل إن الله أوقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على أولى يتقلبون قال موسى فانطلقت إلى قابلين فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أرهم حتى ينطلق ما يبعون إلى رسولنا من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألوا لكم ومنعوا في أول ما رأيتما قالوا يا يدار فقال ذلك لا تظنوا إني حدثتم شيئا لم يقولوا فقالوا لي والله لك إنك أن لا ننفتح ونفعل ذلك نعم وسيدة النبي السلام سلام أولي هنا هغه نه بعد پیغمبر اسلام आवाज ما ته سویل چې نبی صلی الله علیه وسلم ما ته دوکانو اجازه ونه کړ هغه نورسه بلال دلانو دار اولې کې ویل چې تاسو دې دوکان نه نو بیا ما کوم ته چې ما سره بځي د کتاب یو بدګماني پیدا شو دا خو تاسو به وایي چې تاسو ما ته دروغ ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم دوکان نه راځي او بیا پیغمبر علیه السلام تاسو دوکان درکړ او تاسو ویل چې نه راځي یا کو پیغمبر علیه السلام ته وحی وشو نو معنا دار
چې دې خلکو ته د اوخان دعوت ناول نبی اسلام ما کړو یو ما سره نشته هغه نه بعد پیغمبر اسلام د دې په بنا باندې د خلکو ته ورته وتا ته ما سره دې چې دا بدګماني ختمه قوم پر نه مونږ تابانه کیدره چې ترشتیا به درو الهي وقد الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعصون محمد فعدلوا من أحدهم بيوم النصر وفي قال حدثني أبو ربيع الكثير قال حدثنا أحمد بن أبي بكر بن أن يبان بكلا وقال من يعصي من الزهر الجبريل قال أجل هذا من حديث القاسم يأخذ به من حديث الذي لا دخل القرآن وكنا عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه قد علمنا الذي قد علمنا الذي وعليها أخذ الجبل فدخل رجل من بني تيمية يأمر سبيعهم بالموال فقال له وسلك أغلب رشد التأثير فقال له فإني قبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فقال رسوله لا يقول فقدرت ألا أتعلمه نو دما دامي ما أوغن تبيت من دين نفسه دامي بس أوغن بيا من قسم خل تزوج دامه فقال له قبل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الأشعرين فقال فقال الله يا حبيب الله في آخر الوالي فجئنا الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قال دينها بينها دا غنیمت ته ویل کېږي نبی صلی الله علیه وسلم د دې غنیمت په قانون راوړل وایا نو پر دې کې خمسه سودین راغلي هندو خاندان على الاقل لا في دار وایا قال فلما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه لا يبالي ولا فرجع إليه فقلنا يا رسول الله إنا نو من بعد ما سره چې پیغمبر اسلام نو بعد چې اخذنا رسول الله يمينه چې منګه پیغمبر اسلام من ذکر چې نبی اسلام د خپل قسم نه غافل شوی یعنی دا چې نبی اسلام دا خبره را شوی دا ځکه نبی اسلام قسم وکړ چې تاسو نظر کوم هغه نه بعد کومه را پیغمبر اسلام ته نه چې دا کار د خیر کار سره چې د خیر کار باندې قسم وکړي نو کفاره به ورکړي او کار به وکړي فإن الله تعالى ظاهرا ثم حدثنا تنزيل وآخر في يا رسول الله عليه والله إن شاء الله لا أخبر أن أخي قال لي فأرى إلى خير من الله الذي هو خير وتحللت وأنصرت فإنما على حملة الله وتوجل وفي قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا عبد الوهاب بن سعد ومن ما نبي الله والقاتل التيمي قال من الجاهلية قال كان بين هذا الحديث وبين الأشعريين ثم إمام ثم إمام جدي ما بين ديوا او هو جدي ما بين جرم او الأشعريين ما بين أقول إليه طعام في نحو ذلك فإن نحوه قال حدثنا يوسف عن دين الكافي وقل تقول إبراهيم وابن ويجنا إسماعيل بن وليد عن أيوب فإن قال لي عن الجبري قال حدثنا إبراهيم وقال حدثنا سفيان وعن أيوب عن سفيان التيمي عن الجبري قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن مسلم قال حدثنا وائل قال حدثنا أيوب عن سفيان والقاسم عن الجبري قال كنا عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأخبرته جميعا من الجميع الحديث بما حديث عمل الذي قال حدثنا شيبان بن قال حدثنا سيف يعني ابن حديث قال حدثنا عمر عن الوراء قال حدثنا جابر بن جرير قال دخلت على ابي موسى رضي الله تعالى عنه ويقول عن الدجال وقال الحديث بما يمشي ولا في قال به والله ما نسيت وعرف قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير وسليمان السيفي وقال ابن قيم السيفي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ما أخبره والله ما أخبره فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب لي ولا سوري فوق اصل کې برکت ویل کېږي توال وجدت مراتب سنوال دغه خبره کې بیا ته حدیث کې بيدرانه نو هغه سره تعارض نو فقلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمل على لا يحملنا بين وقال فقال إني لا أحب ولا يدين أرى تشمل بين خير من إلا بيت الذي هو خير قال حدثنا عبد الرحمن محمد بن عبد على السيد قال حدثنا المخير والذي قال حدثنا بالسرين وقال يحدثه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنا مشاهدا فأتينا النبي الله صلى الله عليه وسلم ونستحيه من أهل السرين وقال حدثني قال حدثنا نواس بن مالك البخاري قال ولا يجد ليس قال عن بحاجه الذي ويتوكل الله تعالى وقال رسول النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يوجد السبيل قد لا القول السبيل وكان قالوا بطالب مع الحلال ان لا يقبل الى السبيل
وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف عليه فأخذ إلى أصل من أخيات يوم يقبل يمينه وقال حدثني أبو طالب قال حدثنا عبد الله بن وائل قال أخبرني مالك بن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فراح خيرا منها فليقبل على يمينه وليقبل به قال حدثني زهير قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو الذي بن صالح قال أصبح الذي قال إن الذي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف على يمين فراح خيرا منها فليأتي الذي وقد ويقبل على يمينه وقال حدثني قال زكريا قال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثني سليمان عن ابن بلال قال حدثني ابراهيم في هذا الكتاب بما على بلال فيقبل يمينه ويقبل الذي وخيره وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بلال بن كذا بين سبيل قال جاء سائل في هذه بحاكم فقال وتخلق في كتاب قادم او في بعض الثمن قادم فقال ليس عندي ما اوصيك الا بالعلم إلا درعي ومغفري درع زغرت ومغفر د اوس من دغشتا دې اوس په خپل نه ما سوا د زغر نه ما سوا نو کومه سره نشته وایا فقال أيوة الله قال فلن فقد بعدي فقال والله لا أصيب شيئا ثم إن رجلا بربيا فقال أنا والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأيت منا استغفر الله عز وجل إنها فليأتي تقوانا ما حدث به ومن قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شباب الذي بين كلمة وسليم ما قال به حديث رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمين فأراد يا خير منا فليأتي الذي وخير ويترك يمينه قال حدثني محمد بن عبد الله بن بين ومحمد بن قوي بدل قال الذي يجب قال حدثنا محمد بن بين إلى مكان الذي وخير عن طريق قال لنا رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا عنه النبي فراغ فقال من هذا الكبير ويأتي الذي وخير قال حدثنا محمد بن طريق قال حدثنا محمد بن سليمان من شيبان أبو الذي وبين طريق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال حدثنا محمد بن سلام وابن سالم قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا أبي بكر بن حديث عن التلميذ في فرقة عن قال سمعت معاذ بن حاتم رضي الله تعالى وما قال رجل يسأل بهذا الحديث فقال التلميذ يسأل وأنا المخالف والله لا أصيب ثم قال ولا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على النبي ثم رأى يومنا فليأتي الذي وخير قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بدر قال حدثنا ابن قال حدثنا بن المخالف قال سمعت أبي بكر قال سمعت علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله فذكر انه وزن ولك 400 في الاقوال وفي قال حدثنا الامام البخاري قال حدثنا جرير بن قال حدثنا احمد قال حدثنا ابو عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابو عن لا تسال كما فانك ينافي وفي كلام وفي ليله وفي كلام عن غير مسألة وانت عليها ولا قال عن صاحب غير خير من اول فكمل عن النبي قال الذي وخير وقال قال وقال الجنوبي قال حدثنا ابو بكر المالكي قال حدثنا جابر بن عمر قال حدثنا جرير بن حاتم بن هذا الاسناد وقال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا شيخنا بن طاووس ومنصور بن محمد قال حدثنا ابو سعيد بن حسن قال حدثنا احمد بن زيد بن ابي يحيى ويوسف بن عبيد وهشام بن حسان يا قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابو قال حدثنا رسول الله قال حدثنا سعيد عن سيدنا قتادة بن معاذ حدثنا نافع عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس بحديث المؤمن الذي كان يعرفه فبين رجالا يسلم التعبير قال حدثنا يحيى وقال قال اخبرنا شيء بن عبد الله بن ابي طالب وقال حدثنا شيء بن قال عبد الله بن طالب على جهة جبريل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين قال لا يصدق عليه صاحب وقال أقول صدقك فإنه صدق صاحبك نو دا مسله ده یو سړی بل چا د قسم ورکړي آیا یو سړی په دې قسم کې توریه وکړي آیا دې سړی لپاره دا توریه دا جائز ده که جائز نه د حدیث لپاره دا حدیث دا محمول دی چې قسم ورته حاکم ورکړي یا قاضي قسم دا ورکړي یو سړی بل باندې دعوه وکړه نو قاضي قسم ورکړي ځکه مدعي لپاره ګواهان دي مدعي علیه کې حکم ورکړي ګواهان مثلا دا نشته
و چې دا سړی قسم وکړ نو دې په خپل قسم کې توریه وکړ مثلا غلا کړی ده غلا نو هغه وایي چې زما دې قسم وي چې نه مثال نه خپټه کړی ده زما دې قسم وي قسم کوم ما غلا نه کړی نو توریه کوي معنا دا چې ما روپۍ نه دي پټې کړي یا ما بل شی نه پر کړی نو د حلف لګیږي دا توریه کوي دا بغیر د دې نه چې قاضي نیت کوي د نیت د قاضي نه بغیر دا بل نیت کوي د حلف دا جائز دی که جائز دا نه که قاضي قسم ورکوي د سړي توریه ته حاجت نشته ضرورت نشته د دې قسم په هغه شی باندې واقع کېږي چې قسم قاضي کوم نیت کړي د سړي نیت لري اعتبار نشته دا که هر نیت دا کوي توریه دې ته فائدہ نه رسي او که یو سړی قسم کوي بغیر د دې نه چې قاضي ورته قسم ورکړي بل څوک ورته قسم ورکړي توریه کوي نو دا توریه ورته فایده دا رسوي قسم دا به فایده ورته دا رسوي اگر که دې ته قسم چې دی نو د قاضي نه ما سوا بل څوک قسم ورکړي یا په خپل قسم کوي نو دې ته توریه نو دا فایده رسوي نو حاصل دا دی چې دا یمین قسم چې واقع کېږي په نیت د حالف باندې واقع کېږي په ټول حالاتو کې د دې توریه د دې حالف چې څوک قسم کوي د دې نیت معتبر دی ما سوا د دې نه چې قاضي قسم وکړي یا نایب د قاضي قسم وکړي په یو دعوه باندې نو دلته به د نیت د مستحلف چې دی معتبر دی نو دا معتبر دی نو کچېرته داسې وي د قاضي نه ما سوا بل څوک ورته قسم ورته ورکړي نو بیا اعتبار نیت د حالف لره هغه دی نو دا توریه کچې ته دې سړی وکړه دا حنفیږي نه او دې ته د دې دا کار کول دا جائز نه دی بیا اگر که قسم ووي چې ما قسم وکړ راځه نو اوس خدا شي دا ته جائز دی ځکه دا په حنفیږي نه خو د بل سړي حق په دې باندې باطلې نو دې ته دا جائز نه دی البته فيما بينه وبين الله نو دا قسم چې واقع کېږي دا په نیت د محلوف له باندې واقع کېږي سوګي په نیت د حالف باندې واقع کېږي نو به په دې کې خلاف دی او د قاضي نه ما سوا توریات نیت د حالف اعتبار شته بیا قاضي یا نایب د قاضي چې چاته قسم ورکړي نو د دې چې کوم شي لپاره قسم ورکړي نو هغه شی باندې قسم واقع کېږي د دې توریو لرا د حالف نیت لرا دې سره دې لرا د سره اعتبار دا نشته وفي قال حدثنا وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابي عمر وقال سيدنا ثابت بن صالح الذي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله وصحبه قال سيدنا النبي وهي قال حدثني ابو بكر الذي وابو بكر بن جابر وتقول ابي رضي الله عنه عمر بن قال حدثنا ابي محمد بن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان سليمان عليه الصلاه والسلام يقول لمن قال له عليه لا يتمسك كل واحد منهما وتجد كل واحد منهما ولا فارقا فقد قلت لله فلا تقل المخير واحده وقالت من حيثان فقال صلى الله عليه وسلم فاحسن على كل واحد منهما ولا دې حدیث نه یو دا معلومه شو چې کله سړی وایي د بداکار کوم نه ان شاء الله به وایي قرآن کریم کې الله فرمایي ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله ځکه دې حدیث نه معلومیږي چې سليمان عليه السلام ان شاء الله ونه ویلي هغه له په طواف کوم او دې ټول خود باندې الله بدی چې ماته اولاد راکړي هغه وا اویا کسان یا نوی کسان یا شپږ کسان مختلف روایت راغلي پیدا شي د دې بیان او د دینه پیدا شي دا ټول شاسواران فارسن وي د الله په لار کې جهاد هغه ټول کې ان شاء الله نو ویل یو بچي پیدا شو هغه نه تمام پیدا شو نو نسبت انسانن یعنی نه تمام هغه پیدا شو دویم د دې حدیث نه دا معلومه شو چې سړی قسم وکړي او متصلا ان شاء الله وسره وي نو چې کوم شی باندې قسم کولې په دې کې حنفیږي دا نه نو یو سړی ان شاء الله وي نو بیا دا سړی د حنفیږي نه خدا ان شاء الله چې وي نو دې کې شرط دا دی چې د قسم سره متصل وي متصل وي یو شرط پکې دا او دویم دا دی چې د یمین نه پاره شوی نه دا نه مکه دې ان شاء الله دا وي کچې ته ان شاء الله یو سړی کوی دی نو د دې قسم دا منافقي نه او شرط پکې دا چې متصل دا وي څومره متصل وي په دې کې ځان کې خلاف دی
امام مالک رحم الله، امام اوزاعی، امام شافعی، جمهور علما هغه چې د یمین سره متصل ده د یمین د ان شاء الله په مابین کې سره چپ دانش او کچې ته دا څه وو چې سیا قصد الله دې سبتي د وجنا ساده وجنا چپ شو قسم خپل او والله بالله ویلې بیا چپ شو بیا غنه بعد په شی باندې پته دې ان شاء الله ویل دا پروا ده او یو جماعت التابعین او طاووس رحمه الله او حسن بصری رحمه الله هغه وی دا ان شاء الله په هغه وخت پورې فائدہ کې تر څو چې مجلس نه پورته شوی مجلس کې قسم وکړ او د مجلس نه پورته شوی د ان شاء الله ویلې فائدہ رسي او که مجلس نه پورته شو ان شاء الله یو نه ویلې نو بیا فائدہ دان رس قطاده سره مولا وی تر څو چې خبرې نه کړي یا د مجلس نه پورته شوی نه که نور خبرې وکړي نو بیا ان شاء الله وی نو فائدہ نه رسي او که نور خبرې نه کړي نو ان شاء الله وی دا فائدہ دا اثر مولا فائدہ رسي د یو په خله شلو اندازې عمره دا سړی ورسته ان شاء الله وی کده دینه بعد نو فائدہ دا نه رسي سعید ابن جبیر رحم الله غداوی کڅلور میاشتو په ان شاء الله ویل نو بیا مت فائدہ رسي او کده دینه ورسته ان شاء الله دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی استثناء دا سره ابدن کولی شي قسم وکړ په یو شی باندې نو غینه بعد هر وخت ان شاء الله ویل د دې یمین دا منعقد کیږي نه لیکن جمهور علما دا وی چې دا استثناء ابدن وشي نو باید داره یو خدای سړی لیکي طلاق نشي او دوی ان د طالقون نو به یو څو کال بعد دی وی ان شاء الله بیا به یو څو ډیر عمر بعد ان شاء الله سلون یا شروست وي ان شاء الله عتاب باید دی واقع نشي ورته انت حر بیا به ان شاء الله امدارنګ د ټول سيزونی باندې علیه ظهر امي ان شاء الله او زیات په ما باندې ګروپې دي ان شاء الله نو دا ټول سيزونه به باطل شي عتاب طلاق نذر زهار دا ټول سيزونه د احکام شرعي دا ټول به معطل دا پاتې شي نو دیو جنا نو په دې باندې اجماع ده چې دا ان شاء الله چې وای دا سره نو دا متصل وي او چې دا سره قسم خوري نو په الله تبارک وتعالى باندې قسم دا خو یو ته ان شاء الله اول حنیفي دا نه نو استثناء چې سره کوي نو نیتم کافی نه دی سره دا وي ان کې سوال کول دیو یار زما خو په نیت کې دا ان شاء الله نه په نیت کې نو ان شاء الله خدا نیت لري اعتبار نشته بلکې دې باندې قول دا معتبر دی امام شافعی رحمه الله او احناف بلکې امام ابو حنیفه رحمه الله چې نیت لري اعتبار دا نشته بعض موالف هغه نیت لري اعتبار او چې نیت لري اعتبار ته جمهور علما وایي چې نیت لري سره اعتبار دا نشته دی حدیث سره سليمان عليه السلام شفیع خدای بل روایت کړه سليمان عليه السلام او بیا خدای دریم روایت کې راځي چې سليمان عليه السلام نبی خدای او امام مسلم نه ما سوا بل روایت نور محدثینو نقل کړي چې سليمان عليه السلام یو کم سل داخل دي پنځم روایت کې راځي چې سليمان عليه السلام پورا سل روایت کې تعارض تضاد دا غي وجدا ده چې عدد قلیل ذکر شوی او یا نفي د عدد کثیر په دی باندې دا همدارنګه مفهوم د عدد جمهور علماء اصولین پنځ باندې دا معمول بها دا نو دې کې اشاره دی ته دا چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته الله په قوت او طاقت ورکړي چې دې یو شپه په دومره بیان باندې توافی دا جایز لکه د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې یو لږ بیان دا جمع شوی خو په یو ساعت کې پیغمبر اسلام ته الله قدرت طاقت ورکړي دې طواف کولنو دا جایز او دارنګه دا صحیح او دا طاقت هم الله دا ورکړي سليمان عليه السلام د دې مقصود د ثواب دا اراده د خیر اراده دا چې دا ټول بل پر مجاهدین دي د کافر په خلاف باندې نو دا جنگي نو دلته ان شاء الله نو الله یو انسان نه تمام نو هغه دا پیدا کړ دې کی اشاره دي ته شو چې سره یو کار کوي نو باید دا ان شاء الله نو هغه دا وهي قال حدثنا محمد بن عباس وزهري وقال سليم ابي عمر قال حدثنا سفيان الشافعي بن قوم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابو داود رضي الله عليه الصلاه والسلام لو في من الليل قال سمي يشفى في كل ليله
لكن ولا يقاتل في سبيل الله تعالى وقال أبي ملك قل إن شاء الله فلن يقل ونسي فلذات واحد من سبيل الله واحد ولكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن شاء الله ولن يحدث وكان ذلك له إن شاء الله ویلو حنفي لهمنا يا شدينو فقال الصائب والملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي مدينه يکړي نو هغه ورته ویل چې ان شاء الله وایا نو یو نا تمام قرآن کریم کې الله وایي چې د دې په پورتي باندې او جسد نا تمام الله تبارک وتعالى دا پیدا نو پیغمبر اسلام وکانه درکنو فی حاجته نو دا خپل حاجت پر مسلمان علیه السلام کې واستشیو د دې چې کوم حاجت هغه ورته الله پوره کړیو ولیکن هغه حاجت هغه پوره نشو د ان شاء الله نو قال سليمان داود نفسي من الله قال سليمان يقول كل امرأة قبل من قبل مثل الله فقيل إن شاء الله فرجل فقط إن فلا تجدون إلا شرا وإلا شرا واحد بالإنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله أن يحصل نزلا للحاملين قال حدثنا زهير بن علي قال حدثني شباب قال حدثني وقال وحنا قال بالبناء الكعبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا توفى الليل قال تسمعني في كل هذا في اتباع يقال في سبيل الله فقال الصاحب وقل إن شاء الله فإن شاء الله فقال إلا جميعا فلن تحمل المريض فلن تحمل المريض إلا إقرار واحد فجاء بشيء وعين الذين نصروا محمد بيده قال إن شاء الله وجاءوا في سبيل الله وكان مسعودا وفي قال حدثني الوليد بن سعيد قال حدثنا أبو هريرة عنه عن ابن أبي أنه قال رسول الله ولا يجاهد في سبيل الله تعالى ربنا يعلم إسرائيل الذي فيما يتأتى بلحم عليه مما ليس بحرام وبه قال حدثنا محمد الله قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا عمرو بن مالك بن قال حدثنا سهيل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها حديثا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي جاء في هذه أسماء وإن شاء الله أن يؤتي كفارة والتي فرض الله دا نهي إسرار على اليمين نو چې اهل حالف ته هغه ته پکې ضرر وي او حرام وي معنا دا یو سړی قسم دا قسم تعلق د دې د اهل پورې لري او د دې اهل ته ضرر دی باندې رسي په عدم حنس باندې چې ځان حالف نه کې نو ته ضرر دی نو دې سړي لپاره حنس دا معصیت نه دی نو باید دا ځان حنس کې او دا کار دی چې کفاره یمین دی ور لکه سړی قسم وکړي هغه ته ضرر وي زماده قسم وي د بتا خوراک کا نور نه در د بتا سروري نه در د بتا خرچ نه در یا بتا خرچ نه نو او دا اهل ته ضرر نو چې ضرر دی اهل ته نو دا سړی دا ځان حنس کی نو کفاره د یمین دا دی وي کچې ته دا سړی وي چې ځان حنس کو منه بلکې د تورو کوم د حنس نه ځان ساتم نو د دین ځان ساتم نو شرعاً دا سړی ګناهګار دا سړی په دې کې خطا دی بلکې دا سړی د کول لګیدل که قضان نه حنس کوي عدم حنس همیشه اهل ته ضرر دا وکړي همیشه د اهل ته د دې په ضرر کې واقع نو د دین دا خدای چې اهل ته ضرر ورنکي او دا خپل سړی ځان حنس کی د دې اهل ته ضرر ورکول د هغه نه دا ګناه کم ده چې ځان حنس کی او اهل ته ضرر دا ورنکي ندی وجنا نو په دې مسله کې چې اوس یو سړی هغه ولګي نو دا کار وکړي او ځان چې نو هغه حنس کی دې کې دومره ګناه نشته کله چې دې خدان حنس کوي نو په دې کې ګناه نو دې سړی باندې ګناه نشته نو ګناه دې کې دین دې کې کما ده چې دا اهل ته ضرر ورکړي او ځان نه حنس کوي تقوا کوي پرهیزګاری کې ځان حنس کوونه نو اهل ته ضرر ورکړي د هغه نه دا ګناه کم ده
ځان حنف کې او اهل چې جنو هغه بدل قال ذلك يوم يقول في ذات نومي قال حدثنا محمد بن وهب بن الذي قال محمد بن مسلم ومحمد بن الزبير قال حدثنا وابن سعيد قال وبين الله قال قرنا في من يوم أن رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت للجاهلية أن أعتقد ليلة في النهار قال ما وجد لي قوم او في نظر کا پدې کې اختلاف د نظر د کافر څنګه د جمهور علما دوی دا صحیح دی ابو ثور رحمه الله او ابن جرير او بعض وی چې نظر دا صحیح دی او دا حجدید پر دلیل دا ظاهر حدیث عمر رضی الله عنه او جمهور علما حناف دې نه جواب کوي چې دا صحیح دی او دا په وجوب باندې حمل نه استحباب باندې حمل دی پیغمبر اسلام ورته دا مستحب دی چې دا کار وکړي چې تا کم جاهلیت دور کې نظر کړی چې په صلاح کتاب وکوم او اوس کې نو دا ثواب نو دا ملوي نو ثواب دا ملوي چې ته اوس هغه وخت اعتکاف کې مسجد حرام کې وځي نو دا نو کچې ته اعتکاف نو سړی کوي د جاهلیت په دور کې نظر کړی دی او اوس دا سړی اعتکاف کوي واجب دی باندې ځکه د جاهلیت په دور کې چې کوم اعمال دي د جمهور علماء رائے دا کې دی باندې نظر دا کېږي نه او د روایت کې چې کوم راځي دا مستحب دی وفي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو وهب عن الربيع قال حدثنا ابو بكر بن شيخ ومحمد بن علي بن قال حدثنا محمد بن علي بن جبل رواه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جابر بن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقفت من بين عنبر حدث يا ابو سعد رضي الله عنه في مالك الله وانا حوانا في حديث جبل فقال لا عليه وعن ابي الله ولك في حديث رواه حديث يوم ولا تحديث مختلف روایت کې احتکام بعد کې اعتکاف د شپې راغلی روایت کې اختلاف نشته نو احتمال لري چې دې سوال کړی نبی رسول الله زما نظر کړی اعتکاف د شپې یا سوال کړی ما نظر کړی اعتکاف د ورځې نبی رسول الله سلام متعامل کړی چې تا کوم نظر کړی دی پاکي باندې وپاو د شپې اعتکاف دې کړی او د ورځې اعتکاف دې کړی نو په دې باندې اتفا دا و د امام شافعي مولا د جمهور علماء داوود ظاهري د ابن منذر نو هغه د امام احمد رحمه مولانا نو د دې دارایه ده او لیکن چې دا اعتکاف نو دا چې کین نو بغیر د روټین او کوم څه دي او حناف دا و چې دا اعتکاف بغیر د روټین ده قال حدثني ابو طالب قال اخبرنا ابو طالب قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن ايوب حدثنا نافع حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقال يا رسول الله اني لست من جاهليه انا يوم في الحرم وقال اذا صار في يوم وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقام جاريه من الخبز فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس حدثني ابو بكر فقال يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس فقال عمر يا عبد الله اذا بلا تلك الجاريه فقال سبيلا وقال حدثنا مخرج قال قال أخبرنا ماما أن بنا بنا عن أبي رضي الله تعالى عنه قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلت في مباشر وقصد كان تفنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي كان بالقرآن رسوله بالجاهلية التي كان قال بمعنى حديث جرير بن حازم قال حدثنا عبد الله بن الذي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر أن جوار السلام قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهل قال لم يقل لي زاد عبد الله بن عمر بن هو العلم پیغمبر اسلام د جارانی نه عمره نه وکړه د نور روایتونه معلومي چې نبی صلی الله علیه وسلم د جارانی نه عمره کړې او نو د صدا د خپل علم باندې بنا قال وكان امر الله تعالى كتاب على الذين الجاهليه ثم ذكر حديث جرير بن حازم وما بين ايوب وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا عباد عن ايوب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن صالح الى ما كان من عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الى اليوم حديث ما لم يعني كتاب قال الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم كن له تفسيرا مع خاتم الإيمان كامل ومرتبه المشكلات في الشأن ومساعد اهل السلام مجدين الله کامیاب اجران مسلمانان اخلاق
بعض ملګری دوستان چې د شي او د دوه الله تعالی قبول موږ خادمو ایمان کامل الله تعالی د سفر آسان الا تفلا د ارواح او د شهدا او سيوي يلا عند الفاضل مجيدين سبحانه وتعالى الله بحفاظته يلا كل مسلمان في اتفاق واتحاد طالبان الله فاضلان عالمان دين خدمتگاران الله مكون الدين خدمتگاران يلا توكل على حديث مبارك وسنة علم ومكتوب اسمه يقول الله طالبان مسلمين بالإيمان المنور يلا توكل على حديث في الدرس والتوفيق والتنسيق بدون حفظه يلا قوة بيدان لم عملون إخلاص الله بيدان يلا مكتوب أعمال رياض سبحانه وتعالى مسائل المشكلات والبرشانون الله وسع الله تعالى المدين يدي حصول السمر موانئ وصل قدرت كاملة بان رفع الله وصل الله تبارك